دا مرزو کې چې کوم د تجاوزاتو خلاف اپریشن وشو نو د ډېر ورځو عوامو ته او چې کوم خصوصا کوم پیدل خلک وو هغوی ته ډېر زیات تکلیف و چې په دې بازار کې به د خپل ضرورت څیزونو اخیستو دپاره چې راغلل نو ډېر زیات تکلیف به وته نو مونږ د انتظامیې دا خبره اپریشیټ کوو د دا قدم خو ورسره زمونږ دې حوالې سره دا خبره ده چېرې عموما انتظامیه دا کار وکړي او راشي او دلته چې کوم لاسګاډو والا دي هغوی چې کوم دی جرمانه کړي او مطلب تصویر سیشن وشي او لاړ شي او بیا شپږ اووه میاشتې پس دا شپږ اووه میاشتې دا انتظامیه تپوس د هغې نه کوي نو خلک بیا راوځي غریبانان خلک دی نو لکه دلته چې اوس ملکي کوم معاشي کوم صورتحال دی دلته بیروزګاري ده ګراني ده نو غریبانان خلک الریډي ډېر زیات پریشانه دي او کوم د لاسګاډو چې کوم غریبانان خلک راوتي دي او وی په هغې باندې خپل مطلب سودا خرڅوي د کور ضرورتونه پوره کوي نو زه دا وایم چې یاره انتظامي له دا پکار دي چې اول د دې خلکو د لپاره متبادل څه انتظام وکړي دوی په مناسب ځای کې ایډجسټ کړي او بیا د هغې نه پس راشي او باقاعده دې دوکاندارانو ته لاین راکاږي یو لاین ډرا کړي چې بهی د دې نه دې خوا به چې کوم دی تاسو نه راوځئ نو که بیا راځي او مطلب اپریشن کوي او څوک مطلب بار ولاړي نو که هغه جرمانه کوي او که هغه حوالې سره څه کاروی کوي نو مونږ به د هغې مطلب مرسته کوو خو خبره دا ده چې دا ډېر نن چې کوم کار وشو نو یو طرف ته خو دا ښه خبره ده خو بل طرف ته چې کوم غریبانان خلک دي او هغوی چې کوم دی له شلو په ګټلو لپاره راوتي دي نو د هغوی لپاره هم چې کوم دی پریشاني ده نو پکار دا دی چې انتظامیه په دې باندې سوچ وکړي. زموږ د بازار صدر حاجی اسمت الله صاحب سره ناست یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر صاحب سار انتظامیه راغلی وه زموږ د مرزو چونکې آبادي زیاته ده ګاډو والا ټول غریبانان خلک دی مزدورۍ کوي خو چونکې د هغې نه هم کري اخیستل کېږي خواخوران راغلي د روډ د پاسه والا دي ورسره ټکسیان دي ورسره چینچو والا دي نو زنانه ماشومان څوک هم په روډ باندې په اسانه تلي راتلي نشي. سار انتظامیه راغلی وه تجاوزات یې ټول ختم کړل خو بیا هم څه ناڅه کامیابي خو حاصله شو تقریبا 10% سیز ختم شو واپس خلک هماغې خپل ځایونو ته راغلل. د بازار د صدر په حیثیت تاسو د حکومت دی اقدام ته د عوامو دی واپس بازار د سړک ته روبتو ته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رورجانه داسې چل دی چې د پښتو مثال دی وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي. منګه د لاسګاډو والا لا د غریبانانو لا هر ځای کې ما اواز پورته کړی دی چې دا غریبانان دي په دوی دا شی مه بندوئ که دا پې بند کړو نو دوی به بچو له سوړي همدغه اسره ده همدغه ټوله اړې مونې ده او په دغې مزدوري کوي. او بل طرف ته که لاسګاډو والا ته منګه وګورو نو دوی هم څه ډېر بې انتهایي ناجیزه کارونه کوي ځکه چې دوی ته ما خپل ځای ښولی دی چې تاسو وروره خدای ته وګورئ په دې روډ د پاسه پوخ روډ مه ګیروئ کچې ته ودرېږئ کچې کې هم خدای ذموار دی او زم ذموار یم او که نه پښې ته راوړئ نو بیا ستاسو به خپل کار نو هغه دا خلک نه کوي چې یو ورځ یې په کچو درو نو دویمه ورځ باندې چې ګورو تاسو په خپله د دې بازار د دې ځای اوسېدونکي خلک یې په خپلو سترګو یې وینئ چې دلته ماشوم زنانه هر یو سړي ته تکلیف دی چې پکې تش پیدل ګرځېدی نشي. څه د رشکو والا تنګ کړي دي ځایونه اډې شته دي اډې ځای په ځای ورکړي دي چې وروره تاسو په دې کې ودرېږئ منشیان هم په دې کې راغوښتي دي چې تاسو راشئ دې میټینګ کې موږ سره کښېنئ په دې سټینډ باندې تاسو دوه رشکې ودروئ چې هغه فارغېږي دوه د نورې راځي هغې باندې هم څوک عمل درآمد نه کوي. هغه نمبر واري خو اسم په چوک هم نمبر دی هلته هم نمبر ملاوي بالکل نمبر باندې راځي او هغې دې اسرې اخیستي ښه ټکسي موټرې دي ګاډي دي هغه موږ سره هغه چوک ته رسېدلي او په مین روډ باندې د پاسه ولاړ نو د دې موږ سره هېڅ تنظام نشته دی چې یاره موږ دا په خپل دغه باندې لرې کړو نو خامخا به دا خلک راځي او دوی به دا اپریشن کوي. دا پرون دی کې هم د دغې محکمې والا یو ګاډی راغلی دی هغه پکې لګېدلی هم دی او بیا د هغه سر نه والا تر د دې سره پورې ویډیو جوړه کړې دی او هغې بالا افسرانو ته وړاندې ایښې ده چې تاسو وګورئ دې بازار ته چې دا د خلکو څومره تجاوز کړی دی روډ یې پوخ بند کړی دی د پیدل خلکو پکې دغه نشته دی دا د موږ پکې روان وو ګاډی هم پکې ولګېد اکسیډنټ هم پکې وکړو نو داسې هر یو سړي ته تکلیف دی نو په دغه باندې دا د پېښور نه دا ټیم راغلی دی او تاسو په نورو بازارونو وینئ چې مکمل
لنټري آبادۍ راوغورځولې او هغې اوارې کړې او حکومت ته خپل ځایونه واپس واخیستل او د نورخاته طرف ته چې کم ایریا ده زمونږ د سړک غاړه ده نو دې طرف ته روره کمه ده هغه طرف ته زیاته ده دا به د ډېرو خلکو په دغه کې نه راځي دغه د انګریز په وخت کې دې ته ځمکه اخیستې شوې ده د ریل ګاډي پاټلۍ دپاره چې دا په تنګي کې دا سټیشن کورونه یادېږي نو دغه دی کې د دوی د ریل ګاډي سټیشن او دا ټوله ایریا اخیستې ده نو ای خوا چې دوی زور کوي او دا بورډ راغورځوي او دغه راغورځوي نو دا خاص په سرکاري ځایونو کې دي نو زما د ټولو وروڼو ته دا خواستې او خاص کر کې ګاډو والا ته مې دا خواستې چې مهرباني وکړئ تاسو په کچه ودرېږئ وروره که تاله سپی راغې تاله تاڼهدار راغې سېجو راغې ایسي راغې زه د هغې جواب کوم خو چې تاسو په کچه ودرېږئ او چې په پوخ روډ ولاړئ وروره ما سره هېڅ د هغې جواب نشته دی نو زه تاسو ته خواست کوم چې دغه مهرباني وکړئ خپل ځای ته په کچه روډ باندې ودرېږئ نو تاسو ته به انشاءالله چې هېڅ قسمه څه تکلیف نه وي د حکومت هم کوتاهي کې دي ځکه چې زمونږ ټول غریبانان خلک دي ټول د خپلو بچو دپاره سیروړه ګټي حکومت له پکار دي چې دې لپاره داسې ځای مختص کړي چې دا غریبانان خلک همالته ودرېږي چې کوم دکانداران دي په کرۍ به هم ترې زیاته نه اخلي چونکې دوی نه خو شاته کرۍ اخیستل کېږي مالکان خو خوشحاله دي چې مخې ته ولاړ وي نو دوی له هم څه سیټ اپ پکار دي چونکې ټول غریب او دیاړیمار خلک دي که دا خلک دغه ځای نه وشړلی شي نو دوی خو هغه چې کوم د کور هغه سیستم روان دی به مکمل بند شي نو حکومت له هم پکار چې دغه غریبو په حال رحم وکړي دوی ته یو سیټ اپ برابر کړي یار وروره دلته خو تاسو ته ښه پته ده چې د حکومت داسې څه ځای نه نشته چې هغه ورله ورکړي البته زمونږ د دې سیاسي مشرانو داسې ځای نه دي چې هغه مخکې هم دي ګاډو والا له ورکړي وه او دا ټول یو طرف ته غونډ کړي وو او هر یو ګاډی والا دومره جړل او دومره چغې والې الان کې 10 روپۍ ګاډی به یې ترې اخیسته دلته په روډ باندې دوی د میاشتې 10,000 او 15,000 او 20,000 ورکوي دکاندار لا او هغه مالک پته 10-15 روپۍ د ګاډۍ اخیستې او هر یو سړي له به مطلب دا دی چې کار به کېده دکانداري به کېده خو په هغې باندې دا خلک پخلا نه شو نو زمونږ دا خلک نه پخلا کېږي نو حکومت پیسې غم وکړي